تاسې د دغې جذبې چې په دمه سخته ګرمي شي الوتلي اوسه د خپل غیرت د حیې سوتلې د پوره زه خپل طرف نه او د خپلې ټولې د دغې مشرانو طرف نه تاسې شکریه ادا کوم. عزیزانو دا یوه فیصله شوې وه په ده چې بار بار د میز په باندې شي اغوا کېږي، قتل کېږي، ډاکا کېږي، پته یې هېڅ نه لګېږي. نامعلوم حال روشي ټارګېټ کیلینګ وکړي، ټارګېټ کیلینګ وکړي، غلا وکړي، ډاکا وکړي، هېڅ قسم پته یې نه لګېږي. هېڅ یو د میریان ډېر غیرتي قوم ده، د هغې نه یې سړی وړله ده تقریبا 25 ورځې لږ بږ یې کېږي او د حکومت طرف نه د ایجنسیونو طرف نه هېڅ قسم سوال جواب نه کېږي. چا چیرې ده، چیرې نه ده، مړ ده، ژوندی ده. نن چې د تاسې وتلي اوسته په دغه بنیاد باندې وتلي اوسته چې موږ خو ویل چې پاکستان جوړ شي بیا به امن وي، موږ به پکې د امن زندگی تېروي، د خوشحالۍ زندگی به تېروي. خو ډېره د افسوس خبره ده چې موږ نن ډېر بې خونده وخت تېروي. د پاکستان په دغه غشې موږ ډېر بې خونده وخت تېروي. حقیقت ده چې که ته پنجاب ته لوټ شې، که ته سیند ته لوټ شې، هېڅ قسم نه ټارګېټ کیلینګ شته، نه بتاخوري شته، نه ډاکا شته، نه تشه شته چې پاټک دا لرې وډېرې دا غونډ شی نه د دو په خوره د پښتنو په خوره باندې کېږي. نو نن موږ تاسې ته تکلیف ضرور دیر کړی ده چې په دا ګرمیشت مې اریستلي اوسته او په دا روټۍ مې کښېنولي اوسته. دا تکلیف مې ضرور دیر کړی ده، خو د دغې نه بغیر کیدای نه شي، د دغې نه بغیر نه شي کیدای چې کوم روزي حکوم خپله جذبه حکومت ته خپل جذبات وروښی چې موږ هغه قوم یې چې نه په ګرمۍ، نه په سوړۍ، نه په بل څه شي موږ په دا ګرمۍ شي نن وتلي. او دا یوه ورځ نه وي، دا چې موږ سره څرنګه کېږي موږ به د هغې غوندې ورسره کوي. انشاءالله تاسې مطمئن اوسېږئ. تاسې داسې مشران دي چې تاسې د سر سودو نه شي کېدلی. انشاءالله داسې پیدا نه وي چې د سر سودو وشي. خو تاسې په هر یو کس باندې موږ ته داسې لګېږي لکه خپل بچیان، خپل وروڼه خدای د داسې ورځ په تاسې نه راولي لکه څرنګه چې د مریان یې راولي دو داسې ورځ د خدای نه راولي. که داسې ورځ راغله د ټول مشرانو انشاءالله تاسې ته داسې حاضر وي لکه حاضر دي. انشاءالله تاسې تسلي لرئ.